السلام علیکم. زه منیس خان او نن د نومبر 14 تاریخ د تیرا شلوبر نه یو ډیر افسوسناک خبر را روان دی. دا غزه ام پی ای چې دی عبدالغنی افریدي هغه هم ویلي دي، تصدیق کړی دی، او په قومي اسمبلی کې سابقه سپیکر اسد کیسر هم ویلي دي چې الته کې د واده په یو تقریب باندې ډرون حمله شوې ده او د 10 نه 12 زنانه او ماشومان پکې زخمی شوي. ډیره عجیبه خبره ده چې په خپل خلکو باندې ډرون کیږي. دویمه خبره ده کو چې ډرون په دهشتګردو کیږي نو په کار د چې انټيليجنس معلومات ډیر اکوریټي داسې چې په سیویلین آبادی کیږي یا کولیټرل ډیمیج کیږي، نو دا غي نقصان دی چې خلکو کې نفرت پیلو شي او د اپریشن خلاف، د ډرون خلاف، د ریاستي ادارو خلاف عوامو کې غصه سیوا شي. نو د خدای د پاره دهشتګردۍ حمایت هیڅوک نه کوي، خو دهشتګردۍ ختمولو د پاره چې کم طریقې کار دی هغه کې بهتري راوسته پکار دي چې عام سیویلین پکې بچي، ځکه چې عام سیویلین د دوانو طرفه د هغه طرف نه هم په حملو کې لګي او زموږ د طرف هم په حملو کې لګي، نو دا ډېر لوی بدقسمتي ده. سهیل افریدي صاحب ویلو چې ډرون حملې څوک کوي د هغوی خلاف به اکشن لو. پکار ده چې د دې باندې سخت اکشن والی او د ډرون حملو د دسې نقصاناتو نه د بچ کېدو پلانینګ وکړي. عام خلک په هر طرف باندې تباه دي. الله دې په پاکستان او پاکستانیانو خپل رحم فضل وکړي، خو سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.